اول علم دی او دا علم دا ټکی چې لږ واړی راواړی نو بیا د عمل جوړ شي نو بیا ورپسې عمل دی د عمل دویمه مرحله ده رحمان بابا فرمایي علمیت د بې عمله عالمانو علمیت د بې عمله عالمانو گویا گنج د کتابونو په خره بار شو مقوله مشهوره ده وایي چې که ته د یو کال لپاره منصوبه بندي کول غواړې نو فصل وکره جوار وکره غنم وکره ګني وکره نو هغه تعالی په یو کال کې نتیجه درکړي که ته د لسو کالو دپاره منصوبه بندي کول غواړې نو ونې نالیکه یعنی ونه به تعالی په لس کاله کې لرګي هم درکړي سوری به هم درکړي او میوه به هم درکړي او هر څه او که ته د ټول عمر دپاره منصوبه بندي کول غواړئ نو بیا په بني ادمو باندې کار وکړه حدیثو کې تاسو ګورئ وایي د زانګونه واخله تر د لحده پورې علم حاصل کا د زانګونه واخله تر لحده پورې یعنی د علم حاصلولو دپاره عمر نه دی مقرر هر مسلمان نارینه او زنانه باندې علم حاصلول فرض دي فرض داسې شی دی چې پرېښودل نه کېږي ټول پیغمبران د الله تعالی نه دعا غواړي زمونږ پیغمبر ته کومه دعا غوښتې تاسو ته پته ده زمونږ پیغمبر ته دعا غوښتې ده بچو تاسو ته اړو یاد نه دي زمونږ پیغمبر ته دعا غوښتې ده رب زدنی علما ای الله زما علم زیات کې یعنی په دنیا کې د ټولو نه وړومبی څیز علم دی نګو تعلیم خو بې حده اهم دی د هغې وجه دا ده چې یو جینۍ چې ده نو هغه سبا له مور وي او هغه د کور ټوله مشري ورته حوالې او که هغه تعلیم یافته نه وي نو ټول کور په عذاب کې اخته وي نو تعلیم چې دی هغه د هلکانو دپاره هم ضروري دی خو د جینکو دپاره بې حده ضروري دی استادانو ته یو خبره کوم بیا مور و پلار ته استادان صاحبان چې دي خاص کر استاد چې دی د هغه هر عمل د هغه لباس د هغه ناسته ولاړه د هغه خوراک د هغه ګرځېدل د هغه هر څه ماشومان فالو کوي د هغه په لاره ځي نو استاد له په خپل ځان باندې ډېر جوور نظر ساتل پکار دي چې استاد څه داسې عمل نه کوي چې هغه بچي زده کړي او بچو باندې غلط اثر وغورځېږي استادان چې دي خاص کر سړي استادان چې دي هغې ته درخواست کومه چې دا نشې مشې او د دې نه ځان ساتي ځکه چې دا په بچو باندې نیغ په نیغه اثر کوي او زه حیران یم دا خلک وایي زه نشه نشم پرېښودی څنګه نشي پرېښودی سګرټ نسوار څنګه نشي پرېښودی یو سړی چې خپل ځان نشي قابو کولی نو هغه به یو اداره سبا څه وچلی او به یو نوکري څه وکړي او به یو ذمهواري څه سنبال کړي چې یو څوک ځان باندې قابو نشي راوستی په خپله باندې سګرټ نسوار نشي پرېښودی د بچو د مخې کوي او بچي متاثره کوي نو د هغې نه ښه دا ده چې ده ته هېڅ ذمهواري حواله نه شي دغه بني ادم دی په ذهن کې دا واچوي چې زه د هېڅ کار نه یم نو د دې وجه دا ده چې استاد له خاص کر دا احتیاط پکار دی مور و پلار لم ډېر پکار دی ځکه چې مور و پلار احتیاط نه کوي نو اولاد همغسې څنګه چې مور و پلار مور و پلار نه زده کړه اولاد کوي بله دا ده چې مور و پلار ته دا درخواست کومه چې بچو له قیمتي جامې بلکل مه اخلئ قیمتي پیزارونه وله بلکل مه اخلئ خرچې مرچې او ښه خوراکونه پرې مه کوئ دال او ساګ پرې خورئ خو اعلی ترین تعلیم پرې کوئ اعلی ترین ځکه چې دا تعلیم به د ده سره پاتې کېږي او دا نور څیزونه خو ټول عارضي دي جامې هم زړې شي او خوراک هم بس لاړ شي او د هغې نه علاوه موبایل چې دی بچو ته اړو ضرورت نشته نو تعلیم په اعلی ترین کوئ او د تعلیم نه پس دویمه مرحله څه ده تربیت هر څو د مور و پلار کار دی خو استاد بیا هم لګیا دی تربیت کوي تربیت د مور و پلار کار دی چې د بچي تربیت وکړي او ښه تربیت یې وکړي وجه څه ده وجه دا ده چې اخلاق او کردار د انسان معیار دی اخلاق او کردار باندې خلک پیژندی شي تاسو ګورئ خوشحال بابا فرمایي چې نامرد فخر په نسب کا مرد نه مور لري نه پلار خلک چې دي څوک چې نه سړی یعنی نه ښځه یا نه سړی نو هغه څه کوي او وایي زما پلار داسې دی او زما رور داسې دی او زما مور داسې دی او په یې فخر کوي او چې څوک په خپله باندې همت لري نو هغه په خپل کردار ثابتوي چې زه د عزت قابل یم
نو د خپل کردار په ذریعه باندې ثابتول دي او کردار څنګه دی اول علم دی او د علم دا ټکی چې لږ واړی راواړی نو بیا ته عمل جوړ شي نو بیا ورپسې عمل دی د عمل دویمه مرحله ده رحمان بابا فرمایي علمیت د بې عمله عالمانو علمیت د بې عمله عالمانو گویا گنج د کتابونو په خره بار شو یعنی څوک چې علم زده کړي څوک چې علم زده کړي او عمل ته نه راولي نو دا داسې ده لکه په خر چې کتابونه پراته وي د ده په ککرۍ کې ډېر کتابونه پراته وي خو چې دی ته په خپله فایده نه اوچتوي نو سو وټ نو دا په ذهن کې ساتئ چې دا بچي چې دي دا زمونږ د راتلونکي وخت بزغلی دی اوس بزغلی دی او د راتلونکي وخت دا ټول واک اختیار به دوی ته حواله کېږي نو که مونږ ښه نسل پیدا کړو خو دا وطن به ترقي وکړي او که نالایقه به پیدا کړه نو بس دا وطن به راله غرق کړي اوس لنډه خبره ده کم مور و پلار چې په ځوانۍ کې د بچو سره تکلیف تیر کړو نو په بوډاتوب کې بیا مزې کوي ما په خپله وکاته زما شپېته کاله عمر شو ما سره یو 40-45 کاله تجربه ده ما وکتل چې کم مور و پلار د بچو سره په ځوانۍ کې تکلیف تیر کړی دی هغه مور و پلار په بوډاتوب کې مزې کوي او کم مور و پلار چې په ځوانۍ کې د بچو سره تکلیف نه دی کړی نو په بوډاتوب کې د بچو د بدعملۍ په وجه باندې په ډېر سخت تکلیف کې یوه دویمه دا ده چې کوم استاز ایمانداري د استاز د ایماندارۍ پیمانه ده ته زه وښیم د ایماندار استاز نښه دا ده چې د هغه بچو ته ګورئ که بچي کامیاب و نو ایماندار او که بچي کامیاب نه و نو هغه ایماندار نه وي This is the only scale for a teacher نو تاسو چې کله ګورئ اخلاق او کردار د ژوند د ټولو نه ضروري شی دی په قرآن پاک کې چې کله الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعریف کوي ستاینه کوي نو څه وایي انک لعلی خلق عظیم بېشکه چې ستا اخلاق د ټولو نه اوچت دي د انسان دپاره د ټولو نه اهم څیز اخلاق او کردار خوشحال بابا وایي چې سر دې درومي مال دې درومي پت دې نه ځي سر دې درومي مال دې درومي پت دې نه ځي د سړي د چارې کل خوبي په پت ده پت چې دی اخلاق دی کریکټر دی دا چا په انګریزۍ کې ترجمه کړی وایي چې when wealth is lost nothing is lost when health is lost something is lost when character is lost everything is lost کہ ستا اخلاق لاڑا ستا تباہ شو بد سے بدنام برا اردو کی وہ شاعر ہوئی اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانکو میرے اندر کا انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے نو بجون کې د انسانیت او د سړیتوب او د قابلیت معیار اخلاق او کردار اخلاق او کردار جوړول چې دي دا د مور او پلار او د استاد شریکه ذمہواری ده سکولونه چې دي دا سکولونه چې ښه کار کوي نو د دوی داد ورکوئ او لږ د خپلو بچو نه خدای ته وګورئ ځان خبر ساتئ لږ د سکول چکر لګوئ لږ استاد سره بحث کوئ چې زما دا بچی زما دا لور یا دا زوی چې دی د خوی څنګه دی دی دلچسپي اخلي که نه اخلي ده کې څه خامۍ دي ده کې څه خوبۍ دي او د بچو بدې خبرې د بچو د مخې یا د بل نورو خلکو د مخې مه بیانوئ بچو د بچو ستاینه کوئ چې ښه کردار پکې خامۍ په هر چا کې خو خوبۍ ډېري نو چې خوبۍ ډېرې خوبۍ ستایې او خامۍ چې دي هغه به پخپله ورکې شي نو بچي که تاسو غواړئ چې ستاسو بچي دې کامیابي نو تاسو به د استاد سره مدد کوئ د بچو په تعمیر کې د استاد نه به تپوس کوئ د بچو په تعمیر کې او ستاسو نور کار څه دی دا مونږ چې دا مور و پلار چې دومره محنتونه کوي دا څه شي له کوي دا خو دې بچو له کوي په یوازې خو زه تاسو ته وایم چې که زه چا پرېښی ما به په ملاستې باندې شاعري کوله او کتابونه به مې ټول خلاص کړي وو هغه یو شعر راته رایادېږي چې تا وایي کتاب ګوره نو زه به درته نه یادېږم تا وایي کتاب ګوره نو زه به درته نه یادېږم ته مې هېر نه شوې کتابونه راته ډېر یاد شو نو دا ده چې
د ژوند د ټولو نه لویه سرمایه دا زمونږ بچي دي او د دې بچو په برکت باندې به مونږ انشاءالله خپل وطن هم آبادو خپل کورونه به هم آبادو بله دا ده چې دا بچي چې دي د دې په وجه باندې به تاسو پیژندی شئ نو که تاسو خپل بچي کامیاب کړه نو تاسو به هم د کامیابو بچو اکثر هغه خلک خبره کوي د مشرانو دپاره خبره ده وایي چې هوښیاره ښځه دا وي چې هغه خپل خاوند چې دی هغه بادشاه کي او بیا په خپله ملکه شي او کمقله ښځه دی چې خپل خاوند خپل غلام کي او بیا د غلام ښځه شي نو داسې ده چې دا په بچو که موږ راولو نو بچي داسې دي چې کامیاب بچي پیدا کړو تاسو به د کامیاب بچو مور پلار یې او که ناکام بچي پیدا کړو تاسو به د ناکامو بچو مور پلار یې او دغه ستاسو مشن دی زه د سره په کم شامل یم هغه یو اردو شاعر وایي دوستو زندگی ایک نعمت ربانی ہے دوستو زندگی ایک نعمت ربانی ہے आओ इस नेमत रब्बानी की ताज़ीम करें थोड़ा थोड़ा इसे औरों में भी तकसीम करें बहरे कानों के लिए मौज समाअत ढूंढें सूखे होंठों के लिए गीतों की रंगत ढूंढें ए खुदा जज्बे ईसार अता कर हमको जो है गुफ्तार वो किरदार अता कर हमको अल्लाह दे ज़मून द टूलना د انسانیت د ښېګړې کار واخلي زموږ د خپل وطن د قام د ترقۍ کارونه دي الله زموږ نه واخلي او په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی خوبي یې څه ده چې میوه نه لري خوبی څه ده چې میوه نه لري څه که په قد باندې چینار شي سړی او چې د وطن په نامه سر نه شیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی